دا د انسان فطری کمزوری ده. پکار ده چې یو مسلمان دغه فطری کمزوری نه ځان بچ وساتي. اذا مسه الخير منوعا، قران کریم بیانوي چې کله دته څه خیر او فائدہ ورسینو دی خوشاله شي. و اذا مسه الشر جزوعا، او چې کله معمولی تکلیف وته ورسینو بیا جزع فزع شروع کی. سورة الانعام آیت نمبر 62. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د توحید دلائل بیان فرمایل. د غیب و خزانی د الله جل شانه سره د غیب و علم او د خشکی د تری او دغه یو پاڼه هم چې د ځمکې نه د ونې نه ځمکې ته راغورځېږي د الله جل شانه په علم کې وي، او دغه هر یو لوند او اوچ د الله تبارک وتعالی په علم کې وي. او هغه ذات دی چې هغه د شپې تاسو ته خوب راولي، تاسو باندې خاموشي تاریکی او سحر بیا دوباره تاسو را پاسي. او الله جل شانه غالب دی په خپل بندگانو باندې، او دغه سي الله جل شانه د خپل بندگانو د حفاظت لپاره فرشتي را لګي چې کله د وفات وخت پرشینو دغه فرشتي د روح قبض کی او بیا به الله تبارک وتعالى طرف ته استاسو ورګرځیدل وی چې هغه استاسو مولا دی برحق. خبردار ټول اختیار د حکمونو الله جل شانه ته دی او هغه زر حساب غشتون کړي. نننې چې کوم آیتونه مبارکه دی په دې کې فرمایي دی مشرکین نو تاسو کا زما محبوب پیغمبر چې تاسو ته د خشکی او د تری او د سمندر په تیارو کې چې کله تاسو غیر شي او تاسو ته خپل مرګ بالکل مخامخ کار شي، په دغه وخت کې تاسو بیا شرک پرېږدئ او یو د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه شي. کچری الله جل شانه مونږ لا نجات راکې نو مونږ به خامخا دغه شکر گزار جوړ شو. او چې کله الله تبارک وتعالی تاسو ته نجات درکې او د هر غم نه تاسو حفاظت وکړي نو بیا تاسو په شرک کې مبتلا شئ. چونکه دغه زمانه کې دغه عرب دوی با د دنیا مختلفو ملکونو کې به دوی سفر کو او بحری بری هر قسم سفر پاغي کې شامل وو. بعض اوقات د دوی کشته په سمندر کې با پر ډوبېدو باندې شوي او هغه د سمندر چپی ور باندې رالی نو دغه مشرکین با د هر قسمه خدایانو نه او خپل معبودانو نه چې کوم باطل دوی جوړ کړو ځان ته مقرر کړو د هر څه نه به مایوس شو او نا امید شو. نو په دې وخت کې به دوی دا فیصله وکړه چې یا الله ته مونږ دې مرګ نه بچ کا، دې ډوبېدو نه بچ کا او دغه سمندر د چاپو نه زموږ حفاظت وکړه. نو مونږ به شرک پرېږدو او ستا په توحید باندې به ایمان وروړو.
الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې دا غوي قول نقل کوي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون چې کله پکشتو کې سوار شي نو دوی باندې چاپی راشي او دوی تخپل مرګ او هلاکت او ډوبېدل یقیني ښکار شي دعوا الله مخلصین له الدین بیا خالص الله تبارک وتعالى ته आवाज کوي د الله جل شانه نه غوښتنه کوي او یا الله مدد وای او چې کله الله جل شانه دوی ته نجات ورکی اخلاصي ورکی دغه موجونو د سمندر دغه چاپونه نجات ورکی نو بیا په شرک کې مبتلا شي دغه سي دوی با په خشکی کې په صحراګانو کې با د دوی سفر وي بعض اوقات په دوی باندې بداسه حالت رالل چې دوی ته د تندینا یا د نور د موسم د حالاتو د وجنه خپل مرګ ورته مخامخ کار شو نو په دې وخت کې به دوی هغه شرک نه توبه وستله خاص یو الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شو او تضرع سره په عاجزۍ سره په پټه باندې د الله تبارک وتعالى نه غوښتنه کو او وی به کچري الله جل شانه مونږ له نجات راکړي نو مونږ به د الله جل شانه با موحدین بندگان جوړ شو شکرګزار بندگان و جوړ شو بیا چې کله الله تبارک وتعالى دوی ته دغه مشکلاتونو نجات ورکړه دوی په خیر او عافیت راوستو الله جل شانه یو وسیله یو سبب ول جوړ کو د نجات ناګهانه بیا په شرک کې مبتلا شو دغه مشرکین او حالات الله جل شانه مونږ ته د لپاره بیانې چې د رب کائنات په علم کې دی چې هر یو انسان کې دا یو کمزوري شته نن چې کله موږ او تاسو خپل ژوند باندې نظر واچو چې کله یو مصیبت راشي یو غم راشي یو پریشانی راشي یو حادثه راشي نو موږ د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شو جزع فزع کو تلاوتونه کو ختمونه کو استغفار کو دعاګانی کو بل ته هم د دعاګانو نه وایو او هر څه کو او چې کله الله تبارک وتعالى هغه مصیبت هغه حادثه هغه پریشانی هغه مشکلات لري کی چې کله په موږ باندې راحت راشي عافیت راشي خوشحالي راشي نو بیا مستیانی او بیا تکبر او بیا دغه د الله تبارک وتعالى نافرمانی هغه شروع د مشرکین هم دغه سکولو مشکل وخت کې به یو الله جل شانه طرف ته متوجه شو او چې کله الله تبارک وتعالى په غوي باندې رحم او کرم فرمایل دا مشکل او آسان کوته د سمندر چاپونه وساتلو او دغه سي د خشکی او د صحراګانو هغه د مرګ هغه سفر نه الله تبارک وتعالى به حفاظت راوستو نو بیا په شرک کې مبتلا شو منګه هم چې کله دغه حادثات راشي حوادث راشي مصیبتونه راشي مختلفو صورتونو کې نو بیا یو الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شو او بیا دعاګانی او تلاوتونه او استغفار او ذکرونه هغه طرف ته متوجه شو او چې کله الله جل شانه په موږ باندې عافیت راولي خوشحالي راولي نو په دې وخت کې بیا موږ په ناشکری کې مبتلا شو چې کله الله تبارک وتعالى په موږ باندې د خوشحالي موقع راولي پکور کې خادي راشي واده راشي نو الف نواله یا پوری غټول رسمونه د هندوانو د سیکانو د يهوديانو او د عیسایانو هغه رسمونه هغه موږ ادا کوو یو رسم د هندوانو هغه موږ نه پریدو دا نکرزي دی او دا جنج دی او دا جهیز دی او دا فلان دی او دا فلان دی ټول هغه طور طریقې چې کم باندې يهوديت او نصرانيت او هندو خوشاليږي او دا غوي رسمونه هغه موږ ژوندې کوو او چې کله په دې موقع باندې موږ ته ویل شي چې یاره استاد نکرزي او استاد جنج او استاد جهیز دا لعنت او دا ټول چې دا باطل رسمونه دي د دې رسمونو د وجه نه د الله قهر او د الله غضب در باندې نازلېږي او په دې خوشحالي کې چې کوم الله جل شانو ته باندې راوستي دي په دې خوشحالي کې د خوشحالي په دې موقع باندې د الله ذکر وکا خوشحالي په دې موقع باندې د الله شکریا ادا کا خوشحالي په دې موقع باندې د الله عذاب ته دعوت مو ورکوا خوشحالي په دې موقع باندې غانا بجانا
او ډانسونه او هجړاګان ګډول او فحاشي او عریانی ته دعوت ورکول او اسراف کول دا مکو دا د الله قهر او عذاب ته دعوت ورکول دي د الله دی بغاوت نه د الله دی نافرمانی نه ځان بچ وساته نو په دې وخت کې چې دی مونږ هغه طرف ته نه متوجي کیږو مونږ وایو چې دا واده په ګډا مزه کوي او غم چې دی دا په جړه باندې مزه کوي نعوذ بالله ټول هغه شرکی او کفر خبرې کو او چې کله د دغه دمتوب او دغه فحاشه او عریانی او د الله د نافرمانی او د الله سره د بغاوت په نتیجه کې چې کله مونږ رشتہ کو دا خادي دا واده تیر کو نو بیا خوشحالي او عافیت او سکون دا مونږ د پاره ارمان وګرځي او بیا الله تبارک وتعالى په دغه قرآنی کې نفرتونه اختلافات پریشانی مشکلات دا مخ ته راشي نو لہذا رب کائنات د دې مشرکانو دا خصلتونه او دا عادتونه مونږ ته د لپاره بیانوي چې یو مسلمان به د عادتونو ځان بچ ساتي دا نه چې د مصیبت په وخت کې جزع فزع جڑا فریاد شروع کی او چې کله الله جل شانو عافیت او سکون راولي خوشحالي در باندې راولي نو بیا چې د په ناشکری کې مبتلا شي دا سينه قلت ورته ويا من ينجيكم سوق بچ کوي تاسو لرا من ظلمات البر د تیارو د اوچی والبحر او دریابونو نا تدعونه چې بلې تاسو هغه تضرعا فعاجزي وخفيا او په پټه سره لئن انجانا کبچ کړو مونږه من هذه د دې مصیبتنا لنكونن من الشاکرین خامخا بشمونږه د شکر گزارونه قلت ورته ويا الله ينجيكم الله جل شانو نجات در کوي تاسو ته منها د دې مصیبتنا ومن كل كرب او د هر غمنا ثم انتم تشركون بیا هم تاسو شرک کوي دا د انسان فطری کمزوری ده پکار د چې مسلمان دغه فطری کمزوری نه ځان بچ وساتي اذا مسه الخير منوعا قران کریم بیانوي چې کله دته خیر او فائدہ ورسینو دي خوشاله شي و اذا مسه الشر جزوعا او چې کله معمولی تکلیف وته ورسینو بیا جزع فزع شروع کی الله جل شانو فرمای الا المصلين منزګزار خلق د الله چې د کم فرمانبردار خلق وي دا غوي صفت دانه دي بلکې هغه په هر حالت کې په غم کې په مصیبت کې په خوشحالي کې په عافیت کې په ازمایش کې په هر حالت کې د الله جل شانه دامن د الله جل شانه دین د الله کتاب د الله حکم په مضبوطیا سره نسی په یو حالت کې هم چې هغه د شکر او د صبر او د استقامت لار هغه پرې دینه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن دا د انسان کمزوري بیانې چې کله الله جل شانه ولا فراخ رزق ورکی سکون ورکی عافیت ورکی نو چې ربي اکرمن زما رب زما عزت او چې کله معمولی ازمایش الله جل شانه ور باندې راولي نو په دې وخت کې وایي چې فیقول ربي اهانن زما رب چې زما بے عزتی وکړه زما تذلیل وکړو دا سینه دا په هر حالت کې د الله جل شانه شکر ادا کول پکار دي د مشرکین دا خصلتونه عادتونه دا خپل ځان کې راوستل نه پکار بلکې په هر حالت کې د الله جل شانه د شکر په حالت کې ژوند تیرول پکار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم